بګشتي سو بګي غاخونه نه دي کړه او سو بګي کړي دي او ډیر کسان بګي داسې دي چې بې غاښ کړي بیا څاروی له قربانۍ قابل نه دی بیا هم خرڅوي ګناهګار څوک دی کې د اغستو والا چې دا خو په سترګو ړانده نه دي ته څاروی هلې 200 روپۍ ورکې او وضعیه پې نه کېږي نو څه هلې چې واړه دي جو 80 په دې باندې هغې غاښونه نه یې کړي وضعیه پې نه کېږي. السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم صمد انجم او تاسو ګورئ پاسون نیوز. ګرانو کتونکو څنګه تاسو معلومه ده چې اختر ته څو ورځې پاتې دي او دغه اختر چې کوم میلې لګېدلې دي دې میلو ته خلکو قسمه قسم څاروي راوستي دي چې دا څاروي به دوی دغه د قربانۍ دپاره خرڅوي خو دې میله کې موږ ډېر زیات داسې څاروي ولیدل چې هغه واړه دي په هغې باندې قرباني نه کېږي. موږ زه دې وخت کې د میلې ته یو ورور هم راغلی دی د نه پوښتنې کوو دا کوم څاروي چې د میلې ته راغلي زیاتره څاروي چې په هغوی قرباني نه کېږي خو بیا هم د خلکو راوستي دي دې په حوالې سره به تاسو څه وایئ؟ یس سر سرجي په دې 100 بګې قرباني نه کېږي څنګه چې تاسو وایي دا 50% خو خلک دا مالي هغو نن سبا چې دا ګراني ده او څاروي هم ډېر ګران دي نو هغو د پیسو د بچ کولو لپاره هغه مالي خو دا خو سرجي ښه خبره نه چې واړه څاروي هم خلک والي او زیاتره ته خو پکې دا پته هم نه وي خو راشي او ډاري کې بولي نه غاښونه نه د هغې او نه په درېیم کال کې داخلي چاته پته نشته دی خو زه پته ورته نشته دی خو چې دا کمې خرڅوي ته خو دا پته راکنه چې دا څاروی له قربانۍ قابل نه دی بیا هم خرڅوي ګناهګار څوک دی دې کې نو سرجي هغو خو ذمهواري خپل هلي خو اوس مونږ په دې کې به دا ویلی شو چې هغو بس ځان ګناهګارۍ او ځان په دې باندې خپل ښه مالونه چې دي هغه ښه خرابوي. زه خو راغلی یم میلې ته خو دا څاروي چې دي دا به مخکې کېدو په تقریبا په 50 یا 90 باندې اوس په 61 81 باندې دی کم چې معمولي دغه دی چې د هغې ریټ څه واده او دا چې واړه دي جو 80 په دې باندې هغې غاښونه نه یې کړي وضعیه پې نه کېږي. بګشتي سو بګي غاښونه نه دي کړه او سو بګي کړي دي او ډیر کسان بګي داسې دي چې بې غاښ کړي بیا موږ سره غاښ کړي دي خو د هغې ریټونه تیز دي او داسې ډیر کسان دي نشي اخیستی 50-50 روپو پورې چارې نو هغې غاښونه نه یې کړي. چې په کوم څاروي غاښ نه کړي په هغه قرباني نه کېږي نو دا خلک بیا څه لپاره بوځي دا داسې کسان به کې راشي چې هسې وینه تویي هغه عالمان یې به کې هم بیایي د غوښې دپاره یې بیایي د عمر نه پوره خو د غوښې دپاره یې بیایي او نور دلته کې غاښ کړي دي چې غاښ کړي ورته مونږ وښایو وایي دا ګران دي. ډېره مننه ګرانو کتونکو دې وخت کې موږ سره بل یو ورور هم موجود دی چې ته لږ رامخکې راشه ورور کې میلې ته خلکو څاروي راوستي دي داسې څاروي پکې راغلي دي چې هغه څاروو باندې وضیحه نه کېږي قرباني پې نه کېږي واړه دي د هغې په حوالې سره به څه وایې؟ یاره زه به دا ووایم چې د اغستو والا چې دي دا خو په سترګو ړانده نه دي ته څاروی هلې 200 روپۍ ورکې او وضعیه پې نه کېږي نو څه هلې دې کې موږ دا بدنامه مونږ وایو چې دا راوستی دی ذمهواري هلې او دی دا هلې هغه خو خپل مال دی وروره په کور کې ساتلی ټیک ته ذمهواري هلې او دا خو څه لازمي نه ده چې هغه ذمهواري واخېسته چې ته به ورته روپۍ شمار کړي چې دا واله زه هغه تا ته پته ده چې دا بل مسلمان پې ګناهګارېږي په دې ورسره ته څونه هغه ګناهګارېږي دونه ورسره ته هم په دې کې شریک یې. ډېره مننه ګرانو کتونکو تاسو د میلې چې کوم ملګري راغلي د هغوی خبرې ترې تاسو اورېدلې څوک هم چې قرباني یالي نو هغه له اول نه ځان په دې باندې شعور کوئ چې موږ کوم څاروي یالو په دې باندې قرباني کېږي او که نه کېږي خو زموږ انتظامي له هم دلته کې دا پکار دی چې کوم څاروی د قربانۍ قابل نه هغه دې میلې ته بلکل نه پرېږدي او هغوی دې په دغه میلې ته په راتو باندې منې کړي چې څوک ناپوهه خلک چې هغوی دغه څاروي وانه لي او دغه خپلې پیسې چې کومې دي دغه قرباني چې کومه ده دغه بې ځایه لاړه نه شي. امید لرم زموږ نن د میلې دا پروګرام چې کوم دی به ستاسو خوښ شوي د راتلونکي یو بل پروګرام پورې د کیمرامین اجب خان سره صمد انجم له اجازت راکوي په لوی الله مسپارم د الله په امان.